دا اول بنگش کوم ولا غده کنه پرنسپل گل اکبر شلوزان ملک نظر علی شلوزان سید دین شاه دلوی شلوزان حاجی سید انوار حسین نورکی حاجی سید کمال حسین علی شری سید افتخار حسین قاضی شلوزان قاضی سید نعیم حسین کوبت شاخیل قاضی سید سرتاج حسین کوبت شاخیل حشمت حسین نوے کلے جیرون قدام حسین مسخیل ماسٹر لطیف حسین تجک حاجی سید شبیر حسین میاں گل میاں کلے طاہر حسین نوے کلے ملک عمران علی بلشخیل سید جاوید علی شاہ ابراہیم زائی ملک عبید حسین عملکوٹ سید وکیل حسین مہورہ ماسٹر لیاقت حسین بستو ملک صابر حسین غلام ایدار کلے سمیر کمال حسین شبلان حاجی اسرار حسین ٹوپکی سید مظہر علی شاہ نستیکوٹ ملک شابان علی جپکی کلے ملک یوسف علی کراخیلہ عاشق حسین کراخیلہ دا غنڈی خیل ملک اقبال حسین شکردارا حاجی احمد حسین پیوڑ غنڈی خیل کپتان علی اکبر پیوڑ مو به خدای و دولسمم د باب الاوایج نشان د خدای طرف نه راغلی کلام دا مو ځان ته ازیر و نظیر ګڼو څه مو به دا کمیټه کومه جوړه شوه دا به هیچ څه لالچ کې څه طرفداري کې څه مقصد کې نه رسي دا به غیر جانبداره ازادۍ سره به څوک مجرم تصور شو هغه طبیعي ته مجرمي مو دا حلف وخستو دا مو حلف وخستو ټولې کمیټې نه دین حلف نه بغیر زه دا ټولې کمیټې ته داسې سوال کوم څه دا داسې مضبوطه شي څه داسې کمیټې نه دینه مخکې جوړه وي نه دینه وروسته جوړه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه. د جرګه خیر نن نه دی جوړه شوي دا تقریبا لاس ورځونه بلکې 15 ورځونه مو داسې پروګرام وچلولو مختلف وختو باندې مو قومي مشران را وغوښتل هغوی سره سلو مشورې په مطابق دغه نن ورځې صرف حلف واخیستی شو. جرګه مو تقریبا یوه ورته مخکې کړې وه تیاري مو کړې وه نامې مو هر قوم نه تقریبا دي کې اتو قومو نمایندګي دی زنا قوم نه زیات راغلي دي زنا کم خو چې چا ضرورت و هغه هم اخیستي دي او دا مو دې دپاره جوړه کړه لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې کورمه مختلفو مشکلاتو سره اوس دچار شوي دی مسایل زخ ډیر دي که دغو مسالو ته مو سره کسان نه وي افرادي قوت نه وي او ماهر کسان نه وي نو موږ ته تنه مسله جوړه دی حل کوله لږه ګرانه دی دې نه مو دا کمیټه جوړه کړه دا کمیټه نامه دی علمدار کمیټې دی دا دې ته مو نامه د علمدار کمیټه ویر کا بلکې تاسو ولیدو چې دې ته مو د علمدار نشان را نه بستو څه هغه باندې مو حلف واخیستو چې دا کمیټه کې چوک ورکېږي دې کې ار چوک دي دې کې کورمې کې چوک اوسېږي نه مو اخیستلی ضرورت نشته چوک څه کورمې کې اوسېږي د هره طبقه دې کې ورکېدی دا ذات نسل سپین تور هر شي نوتلی دی دا به صرف حق و نحق ته سترګې غړوي چې ته څه مسله دی یا هغه جایداد یا د هغه شمیلات یا بل شي مسله دی مختلف قسم ته مسایل پیش کې دلته راتللی شي